بسم الله الرحمن الرحيم. لا يصح للولي أن يصوم عن الميت عوضا عن صيامه الفائتة، كذا لا يصح للولي أن يصلي عن الميت عوضا عن صلواته الفائتة. دنه مخکې د فدیې مسله ذکر شوه چې وارث او ولی د مړي د طرف نه د مز او روجي فدیه باندې کوي. اوس یو وارث وایي چې زه فدیه نه ادا کوم او مز غوره دی، روجه غوره ده، نو زه د هغه د طرف نه مز کوم یا د هغه د طرف نه کومې روجې پاتې دي هغه روجې نیسم، نو دا جایز دی. یو وارث وایي زه خپل د مړي د طرف نه مزونه کوم، هغه ته دومره مزونه پاتې وو او هغه مزونه د هغه د طرف نه زیاده کوم، نو دا جایز نه. دغسې یو وارث وایي چې زه زما مړي ته دومره روجې پاتې وي او زه دا روجې د هغه د طرف نه نیسم، نو دا هم جایز نه، درست نه، دا به ادا نشي. بلکې د دې دپاره شریعت فدیه ګرځول ده. اوس د فدیه ادا کړي. فرایضو کې دا مسله ده چې کوم پاتې شلل د هغې فدیه ده، فدیه دې ادا کړي یا نور څه صورت دی هغه دې ادا کړي. خو یو فرض داسې دی چې په هغې کې بدل جایز دی، چې هغې ته حج ویلی کېږي، حج بدل. لکه یو سړی دی په ده باندې حج فرض دی، دی مالداره دی او دی د حج دپاره نه شي تللی، فرض دی بیماره دی او د ده دا بیماري داسې ده چې دا تر مرګه پورې ده، ختمېږي نه، یا داسې ضعیف دی چې اوس دوباره د طاقت راتللو ته دغه نشته د امکانات، یا دته په لاره کې دشمن ناست دی یا لار د خطرې ده، نو که دی ځي نو لارې کې به یې څوک ووژني او دا خطره د ده همیشتن ده، ختمېدو دغه یې نشته د امکانات، نو بیا به دی خپل د طرف نه بل یو سړی هغه د حج دپاره ولیږي خپل په خرچې باندې چې ته لاړ شه او زما د طرف نه حج ادا کړه. دې ته ویل کېږي حج بدل. هغه سړی به لاړ شي، هغه به حج ادا کړي او د دې سړي فرض ادا شو د ده د طرف نه. یو سړی مړ شو او په ده باندې حج فرض و، ادا نه کړی شو، نو د ده د درېیم حصې مال نه به حج ادا کېږي. کوم ځای نه چې د درېیم حصې مال نه کوم ځای نه حج ادا کېدلی شي، هغه اخراجات پوره کېږي، نو هغه ځای کې به یو کس ته ویلی شي چې ته د ده د طرف نه حج ادا کړه. درېیم حصې نه زیات مال چې دی دې کې وصیت جایز هم نه ده، دا د ده د وارثانو دی. نو د وارثانو د مال نه د ده د طرف نه حج بدل ادا کول دا به درست نه. که هغوی اجازت ورکړي هغه جدا خبره ده، یا هغې خرچه ورکړي هغه جدا خبره ده، خو که وارثان خوښ نه وي نو بیا درست او جایز نه ده. نو د درېیم حصې مال نه د ده طرف نه ادا کولی شي. او که دی خپل په ژوندانه باندې څوک ولیږي نو خپل څومره مال ورله ورکوي څومره خرچه راځي، چونکې مال د ده دی، د ده نه لا وارثانو ته نه منتقل کېږي ځکه چې دی ژوندی دی. او وارثانو ته چې کوم مال منتقل کېږي هغه د مړي مال چې مړي نه پاتې شوی هغې ته ترکه ویلی کېږي، چې مړي پرېښه مړي نه پاتې شو هغه منتقل کېږي. چې دی ژوندی دی نو دا د وارثانو نه دی، دا د ده خپل دی، خپل ذاتي دی. نو دې کې چې دی څومره خرچه کولی شي او حج له څوک لېږلی شي نو دا د ده دپاره جایز ده او د ده دپاره درست ده. نو په حج کې بدل جایز دی، بل سړی د ده طرف نه ادا کولی شي، مز روژه وغیره دا بل سړی د ده طرف نه نشي ادا کولی، دا جایز نه دي چې بل سړی د ده طرف نه ادا کړي، بلکې چې دی مړ شو نو د ده طرف نه به بل سړی دی به وصیت کړي او بل سړی د ده د مال نه به فدیه ادا کړي. د ده وصیت ونه کړه وارثان هغه تبرعا د ده د طرف نه ادا کړي فدیه، نو بیا هم درست ده، بیا هم جایز ده، دا فدیه به د ده ادا شي او د ده ذمه به خلاص شي.